ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور نبوت بیان استاسو په مخ کې دا واقعا په مکه معظمه کې و یو سړی مانا سحر تپوسو کو ماوی چې ما دا څو ځله بیان کړی دا تراشه جمعه مونږ کې به چې د غار حرا کې غار حرا د اجیانو صاحبانو نه کتا سو تپوسو کوي د مکه معظمه نه 3 میله فاصله باندې ده اوس جبل ابي قبيس لاندې چې کوم سرنګ وته ده هغه سرنګ نه چې بار لاړ شي دغه ځکه یو غر دی او دغه غر پاس په سر کې یو غار دی هغه غار ته غار حرا وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې څو وخت کې 40 کاله پوره شو نو دته حکم وشو چې ته غار حرا کې چلا وکا نو دغه غار حرا ته بتلو او شپږ میاشتې په هغه غار حرا کې ده چلاو دغه غار حرا پوزیشن چې ده هغه داسې ده چې هغه نه بیت الله شریف ښکاری د خوراک سامان به چې ور سره ختم شو نو کور ته براغه دغه وخت کې د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ورته څه قجوره او ستوان برابر کړیو اب ځان سره یوړ او په دغه غار حرا کې به 15 سورزه هغه قجوره او ستوان د خوړو وخت به په تیرولو شپږ میاشتې چې تیرې شوې په دغه ورځ باندې د 40 کاله عمر پوره شو جبرائیل علیہ السلام ورتراغه او د قران کریم رنبنی آیاتونه چې دي دا ورتراوړه
او دغه وخت کې جبرائیل علیہ السلام په صورت اصلی کې ورته راغلی و. صورت اصلی د جبرائیل علیہ السلام داسې دی چې داغه 600 وزرې دي او په هر وزر باندې قل هو الله احد لیکل. او ورته وی چې اقرأ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ما انا بقارئ، زه خو پوه نه یم څه شی ولولم. ورته وی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک دا 6 آیاتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راوړ. دا د قران لومبني آیاتونه. عزیزانو دا د غار حرا واقع چې وا هغه داسې وا. بهر حال کار د نبوت شروع شو چې د نبوت څخه وخت کې ملاو شو. بیا ما تاسو ته ویلو چې مہر نبوت چې ده هغه د دې دواړو وګو په دې منځ کې د کاونټر د هغه عمره یو تیکه ده چې په هغه کې د هر قسم نه رنگ موجودي یو خسته غوندي مہر ده. دا ورته په دغه ورځ اواله شو. کورته چې را روان شو سحر ټیم دې ډومبنه سړې په مخه چې ولا ورغه هغه ابو بکر صدیق. تعلقات خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو چې کوم ځای نراله هغه ورته دا کیسه وکړه. وی خداسي چلو شو تا ته نبوت ملاو شو. چاو اما وخت ابو بکر صدیق ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تا خو ستپوسو نکو نه دی دلیل وغوښتو نه دی معجزه وغوښته هیڅ ته نه ویو کلمه دی ویله. هغه ورته ویلې چې محمد ته ما سره ورکوټه لوی شوی تا په 40 کاله کې چرته په ټوکو کې دروغ نه دی ویلي. نو دا خو د دین خبره ده نو ته په دې کې څنګه دروغ وې. نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې انت صدیق. دا صدیق لقب د پیغمبر د نبوت په ړومبنه ورځ ابو بکر صدیق ته ورکړل شو چې تا نه لوی صادق به په اسلام کې نه پیدا کیږي چې تا زما په ړومبه وینا باندې اسلام راوړ. عزیزانو بیا ابو بکر صدیق چې هغه ډېر مالدار سړی و. ډېر مالدار. نو چې ایمان راوړو نو ځان خلاص سکے چې دولت ته مور ورته کو او د څومره دولت چې و هغه ټول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان او ځان څه شو څه شي ته جوړ کو
ځان نه څه جوړ کړ ځان او مال ټول قربان کړ او سر زما سامان زما زار شتر جانان زما چرته چې دولت خو څه کوي چې سر موجودی الته د دولت څه مطلب شو چې هر څه په قربان کړ نو یو ورځ لنګ والے دی او لنګ د پاره ستن او تار نو چغه شلیدلی زینه په ګندلې وي نو جبرائیل علیہ السلام راغه نو هغه د شړای لنګ والے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کوي چې دا څه کوي ورته یا رسول الله تاسو مکوا نن د ابوبکر د لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول خدایي ملائکو ته ویلي دي چې تاسو ملنګونه ووهئ پیدا بشي څوک او بکړې شي څوک اندازه کوي اوس ماته اورځ یو سړی ویلی چې تا یو مسله کړې ده چې ابوبکر صدیق چې وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ورغاړې وته نو ما ورته وی چې خبره دادا چې ابوبکر صدیق چې وفات شو او په قبر کې کېخو نو قبر ته خاورې وغورځېدې نو صحابه هغه تخته بیا را لرې کړه او دا خاورې را لرې کولې چې ګوري نو د روضې مبارکې نه لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی او ورته وایي چې ابوبکر زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم څنګه لیټ رالې د ابوبکر سره د پیغمبر مینه چې واغه دا وجه وه چې سر او مال په ټول قربان کړو دا صفت په اچا کې نو بلکې دا صفت په تمام صحابه کې نو کوم صفت باندې چې ابوبکر صدیق موصوف زما عزیزانو په مکه معظمه کې چرته به چې د 100 روپو د خرچې ځای په خېدو التب ابوبکر سل ورکول او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک خدا سے و چې دلا د مور په خېټه او چې پلار وفات شو او بیا چې د مور پیدا شو نو بیبي حلیمه د مرضعه وا د مور پیدا شو نو چې د شپږو کالو شو نو مور مړه شو نو د شپږو کالو په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیممو او یسیرمو او د دې یتیم او یسیر تمام تربیت چې ده بیا ابو طالب چې د ترو هغه کړو دغه د ډیر صداقت د وجه او د رښتینوالي د وجه د بچپن نه په امین باندې مشهورو د تبچا نوم نه غستو د تبع امین وي چې دا داسې امانتګر دی چې چرته په ټوکو کې دروغ نه وي بچپن هم داسې و د نبوت زمانم بیا داسې و بیا د مکه د لوی سرداران چې د چا رئیس چې د ابو جهلو میټینګونه به کول چې
چې دا څنګه هلک را پیدا شوی دی چې زمونږ پلار او نیکه دین ته چې دی غلط وایي او زمونږ بوتانو ته دروغ وایي او دا الله نوم علي او زمونږ بوتانو زمونږ خدایانو ته وایي چې دا غلط دی او دا دروغ دی او دا په دې رنګ سو ځله د مرګ اراده چې چا کړی دا الله پاک په ناکام کړی دی ځکه چې خدای ور سره وعده کړی و چې والله یعصمک من الناس. فکر مکوه د خپل ژوند، الله بتا د خلکو نه بچ ساتي. نو په مکی غوندې ښار کې او په دې لوی سرمایدارو کې د کفر پاغي کې الله په کوم رنگ د تربيت کړي دي هغه یو خدای ته پته دا او یو هغه وخت ته پته دا چې کوم وخت کې دی الته وو. سرمایدار په هر زمانہ کې عزیزانو د بيدی نه رحمان بابا وی کنه چې لیوانه شمن یار لیدل دی لیوانه شمن یار لیدل دی ما د درس جهان سردار لیدل دی. معلومیږي دا چې د بلیده او دا لا یو بل د خوند خبره ده چې داسې خلک تیر شوي دي چې په دې دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی. اوس مليانو کې خو رنگ رنگ ګړبړ پیدا شوي دي. خدای دې امان راکړي او خدای پاک دې مليانو د شر نه ساتي. دا دعا کوي. پرچی دی او کتابونه دي. امام صاحب دسه او ابو شافعی صاحب دسه او مالک خدای ته یو ته مې بل ورځ وی مال تاسو په ایمان وای اول تاسو د طالبانم ووري چې څومره ناس دي شوقیان غډیر یې هر چاته کې نه تلای نه چې دا سیر دی او کپاو دی ورته ناس یې ورته وی چې ته چې امام ابو حنیفه ضعیف او پر روایتو نه پیدا ته وی چې او مال کلمه تیرا کا کلمه چې تیرا کا مال تا دې پروردگار کافر د دنیا تیر کی چې تخپل خزي سره فیصله کولې شي ته چې څه په خزه منلې شي ویل نه والله ډېری خبرې دا سړي چې زموږ د خزه په کې لانجه راځي خبرې ډېری دا سړي مال تخپل خزه سره فیصله نشي کولې چې ستا په عقد نکاح کې ده نو تنن نصور لسو وکاله رستو د امام ابو حنیفه فیصله څنګه کې دا ټکي می شیعو تم په مجلس کې کړو چې ستاسو خزي په محرم کې چې په امام باړو باندې ګرځي تاسو بیبي فاطمه منئ وی چې مال بیبي فاطمه خو وصیت کړو چې زه چې مړ شم چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه به د شپې اوچتوي او په کټ د پاسه به مې ډولۍ جوړوي چې زما د کپن ټوټم پردې سړی او نه ګوري د کپن ټوټه او ستاسو خزي چې دی لس ورځې اوارګردي ګرځي او تاسو ته خبر نه یي نو تاسو خپل خزه نشي فیصله کوله او کنټرول کوله تنن پینځل سو کاله مخکې د ابوبکر فیصله شرم مکې لګ
دی گریوان کې وګورئ کم سړی چې تانل اوچت دی ازبرګ دی زما 50 کاله عمر دی چې کم سړی دا 80 کالو دی هغه ازبرګ دی چې هغه نه مشر د 80 کالو دی هغه ازبرګ دی چې هغه نه مشر د 100 کالو دی هغه ازبرګ دی کم سړی چې تانه د پیغمبر زندګۍ ته نږدې دی هغه نیک دی دا راتلونکي نسل دا د غرمې پیدا دي دوی نه به د سړیتوب تمه نه کوي او 1400 کاله وشو چې صحابه لیدلي دي هغه سترګې لیدلي دي چې کوم سترګو جناب محمد رسول الله لیدلی و هغه خلکو فیصله ته په دې زمانہ کې کې او په دې ملک بیا تاسو ملک دی یا تاسو وطن دی په خپل وی شریعت میں نافذ کو میں نے شریعت بل پیش کر دیا ہے خنڈے ہوئی شریعت بل پیش کر دیا ہے شریعت بل پیش کو چاچ شریعت ډشنټینه او وی سی آرونه مات کړ په زرګری کې ټول مليانې ونیو تاسو خیال نه زبا وایم چې ما شریعت پیش کو او تبراتوي چې زنده باد امیر المؤمنین او که عملی شریعت ته دلاس یوړو نسم دي ورشي په زرګری کې ټول مليان چې دی هغه ونیو ډشنټینه چې پاغه باندې به دې قوم ډشنټینه نن د هر سور پکور لګېدلې دي لګېدلې ده کنه دې لګېدلې ها په ډشنټینه کې څه فحش فلمونه خکارا زنا خکارا مرداری او لواطت په وی سی آر کې څه شي او ته به ورته وګورې او سړی به ښځې سره لګي زنا به کوي دا وی سی آرونه دا مات کړیو ویني و چې تاسو ته چا ویلي چې شریعت براولي مونږه به راوړو تاسو خپل خزو باندې اول شریعت راولي څومره حکمران طبقه چې ده اول د صدر ته وګورئ د پاکستان سنو مې ده کارډ نامې ته خو اول وګورئ خدای ته وګورئ اے بدبخت خدایم نورم په وړو پسې لیونی کا هر سړی چې ګوره توړه به پوګه کړی او روان وي څه خدای او شرمولې ما تاسو ته ټول مردا ویلي دي کنه چې خدای رانی ولې قوم به خدای خلاصي ویلي مې کالک دی او کسړې دی او کخزه د توړه به په سری او روان وي بیا دې رزیل قوم ته وګوره دې رزیل ته ملیونو والا پکې یو قسم حرام توپ کوي بیا چې کوم د وزیرانو د خزو آشنایانی هغه پکې بیا بل قسم حرام توپ کوي دکانداران د خدای هلاک کی چې هلاک شي هغه پکې بل قسم حرام توپ کوي یو سل یو شپېته ریټ ته د سرکار د یو توړې یو سل یو شپېته ورشه نن په 2.5 خرڅيږي یو توړه خدای در په در کړی کنه دته ګوري په هر شي پسې به خدای ذلیلای ابل ورځ مې کچالان اغسته الکه سو
ویل جی 60 روپے کیلو کچالان. اوس خټ کېدلی کچالان به خلکو د غریبۍ د وجې خوړل. الکه دا کورخي وګورئ، کورخي څه نرخ دی؟ وی جی 15 روپے کیلو. او د چین نه چې کومې کورخي راغلي دي نو هغه 25 روپے کیلو. او د ارامستان کورخي چې دي نو 15 روپے کیلو. کورخو پسې ړانده شوي. د مسورو د دالو پوښتنه وکړي، تاسو خدای سرمایدار طبقه هلاک او برباد کا، الله په خاورس پسې ړانده کا، خزه مټیزه شه، په شرمونو شرمېږي. د مسورو دال به خلکو د غریبۍ د وجې خوړو، چې غریب به د غوښې وس به نه کېده. په هغه زمانه کې چې په 3 انې سیر غوښه وه، په 3 انې سیر. مونږ به په کور کې کټوای په 2 انې پخوله. د 6 پیسو نیم سیر غوښه وه او د 2 پیسو نیم سیر د چڼو دالو. نو په 2 انې به کټوای پخه شو. دومره واز د به کساب ورکړه چې د غوړو ضرورت نه. نن د غوړو ضرورت دی، یو ټیم په 100 روپے. پیاز مبارک وګوره، پیاز سره به 4 روټۍ خوړه، غریبانو به خوړه کنه. او چې څه بنو نو پیاز سره به روټۍ خوړه، پیاز سره به ستا غمور خوري. پیاز کم ځای دی. نو خدای رانی ولې قوم یې کوي چې سم خوخه ده کوي. ګډېږي خزه په لارې کې کېنوي او چې په جنگ رواني دغه کوي کنه. د دې غریبانو خزي لې زن طلاق دادي په ما خو تیریږي کنه. زه خو د اورېدو خبرې نه کوم، زه خو د لیدو خبرې کوم. په لارې کې ناشتي دوپړې مارې ځان سره کېنولې او ورته دوپړې غږی او زړه کچنه ورته کله د لارې نه ما دمه لاس راوباسي. دغه کوي. ګډېږي راځي. اوس دا موس پرېدم. اوس زو د 2 دروازو نه دننه کوواټي ګیټ نه دننه څه بازار ورته وي، کوچی بازار ته. اوس زو تمام د غریبانو خزي دي، د مالدارو د خزو ډیپو آرمی سټیډیم دی، شفی مارکیټ دی، او د دې اوګو تګو د خزو ډیپو چې دی کوچی بازار دی. اوس ځای چیزو پستر ګوي درته کیسټ چې ووري بیا ما په ډرامې مکوي. دې خبرې شي جانو نه ته طلاقي ولی ضرورت نه. دې خبرې شي جانو نه ته دې خبرې شي جانو نه نازله پودره دی ګرځي. څنګه راخله ما دکاندارانه لکان ورته ناتي او تیرا شاه پوسکای. دا دکانداران دې زړو خزو ته پوسکای وي. دام قسم په خدای کدا اورېدو خبره ده. زه ور سره ناستو ما یو الک سره دکان کې او زړی الله سره خدای الله نه خدای مړه پرې ده او تیرا شاه پوسکای زما په مخ کې. نو ټول ورځ د مون خزو ته پوسکای आवाज کیږي. ډېر شکر دی. رمه باغ کیږي، رمه باغ کی. تیرا جمعه ما تاسو ته ویلیو چې کما تکونون یؤمر علیکم، تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یی داسې به در باندې حکومت راځي.
بیا مې دا ټکی هم کړو چې اعمالکم عمالکم، ستاسو عملونه چې دي دا ستاسو حکمرانان دي. دا سو نظام د ملک تبا چې دی دا ستاسو د عملونو، نواز شریف ستاسو د عمل نتیجه ده، تارړ ستاسو د عمل نتیجه ده. تارړ پوله مې دا خبره کوله داغه والله که په ملک بل څه کار شته، ا دې جنکو په سکولونو ګرځي او کله یو جنې له پلاس کې دي سر لاس کې دي، کله بلی جنې په سر لاس کې دي، کله بلی د چا چې وادي تارړ صاحب ولراولي چې راشه لګای دم کا نو دی ورته اول په سر لاس کې او دمی کې. داغه سکار تاسو واوریدو چې کله نه صدر شوی دی؟ واوریدو. پرون بل کارو شو په سی ټي بي ټي دې کس شه دی، سی ډي بي ډي دې کس شه دی، پاغي د خطونه وشو، کمپلیټ طور ته د امریکای غلام شو. آئنده به پروګرام او پوزیشن داسې جوړیږي چې محاذ جنگ به پاکستانی. کابل خوې روس سره په جنگ تباہ کو، اوس وسله به ورکوله چې روس ووهي، چې روس والے شو. اوس په کابل کې نظام داسې راغی چې هغه الله پاک دې کامیاب کی، خدای پاک دې کامیاب کی. اوس د هغه طالبانو د پاره سکیم دا جوړیږي چې محاذ جنگ به پاکستانی. دا دعا وکړي چې الله د امریکا د صفای هستی نه میټاو کړي، د صفای هستی نه. د مسلمان لوی دشمن چې دی او د مسلمان ملکونو د نو آئنده به محاذ جنگ چې دی هغه ستا پاکستانی. تاسو به وګورئ پروګرامونه داسې جوړیږي لګیا دي. دا تاسو چې کم ممبران کړی دي دا روټي خلاص خدای راستی که په خبرو پوهیږي. تاسو چې د کم کم کلی یې سوچ وکئ چې چا چاله ووټ ورکړی قومي سملې تم لګلې په ایمان وایي په خبره پوهیږي. زمونږ دا پریدو یو منبر دی هغه چې خبره کوي هلکه خبره داسې نه ده داسې आवाज وکړي وای دی خو ګوره دی که نه دی نو لیوالی شنن میار لیدل ندی ما د درس جهان سردار لیدل ندی ساقی نشتا چی یو جام د میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدل ندی دی خو گوری زر خرسیگی د نسب پختن نشتا چې پیسې ورسره یغه خانم دی نوابم دی ارس چې پیسې ورسره نه کار سي هیڅ شي نه دی
زر خرسیږي د نسب پختنه نشتا په جرګه کې مې نستګار لیدل نه دی. په غریب سړي څوک جرګه کوي چې پیسہ ور سره نوی خود غریب دی. ما غریب سړی او خيار لیدل نه دی. پسې کې ز رحمان د محمد د درخوا کرو بیم، ز رحمان د محمد د درخوا کرو بیم، ما یو بل داسې دربار لیدل نه دی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مکې معظمې د زندګۍ باس استاسو په مخ بیگا میں یو خبره ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن، اخلاق، شان و شوکت دا خدا سے و چې خلق به لیونی کول. نو په دې مکه معظمه کې بیا د ابو جهل دی وغیرہ دا انکار څنګه وکړو؟ اوس دا بلیږي مخامخ. زه انکار کولی شم چې د دې رڼا نشته، یا تاسو کولی شئ؟ دا چل څه و؟ الله وی دا چل داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې په خپل شان کې راتلل، د دې داسې مثالو لکه په یک دم تیاره کې چې سخت اوریځ وي او ذل وي او نیمه شپه وي، تیاره وي، او په دغه وخت کې یو دم ته یو د زرو واټ بلب بل کې نو چې په یک دم تیاره کې یک دم رڼا شي نو بیا دو قسمه مخلوق دی. یو مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نو ړانده شي، نظر یې نه لګي. لکه تاسو خاپیرک پیژنئ؟ نه ټولې پیژنئ. خاپیرک یو داسې حیوان دی چې هغه د شپې ګرځي، چې تیاره وي نو د هغه نظر لګي، او چې رڼا شي نو چېرته دیوال پورې ونښلي ړوند شي. او یو حیوان داسې دی چې د هغه رڼا وګوري نو سکند اثر نه کوي، وررسي، او د هغې رڼا نه تر هغې پورې ګیر چاپېر چېږي چې تر څو پورې پې ځان قربان کړی دی. هغه پتنګ دی.
پتنګ وګورئ چې رڼا وګوري نو ځان په قربان کی او خاپیرک وګورئ چې ځان رڼا وګوري نو ځان دا غړون شي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی په یک دم تیار کې یو عظیم رڼا وا چراله نو څوک پړاند شو رڼا واو لیدو نه او چا په ځان قربان کو. ابو بکر او عمر او عثمان او علی او ابو هريره وغیرہ چیو دا پتنګان دی چرانا ولیدنو په ځان قربان کو او ابو جهل وغیرہ چیو دی چرانا ولیدنو وړاندې شو ورته ښکارېده نه. عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن نور کارکردگی خو څه کوي حسن داسې وو. بی بی عائشہ فرمایي چې یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم پروتو د سورلسمې سپوږمۍ وه د سورلسمې د سپوږمۍ ته لیلة البدر وایي. د سورلسمې شپه باندې رڼا چې دا هغه د ټولې میاشتې په رڼاګانو اوچتای. بی بی عائشہ فرمایي چې په خدای قسم چې حضور صلی الله علیه وسلم پروتو نو ما به کله د مخ ته وکته او کله به مې د سپوږمۍ ته وکته او چې د مخ ته به مې وکته نو د سپوږمۍ به راته تته ښکاره شوه. ګوره هغه به هم څه مخ وي که نه چې خدای پې قسم خوري. داسې مخ چرته په دنیا کې به وګورئ تاسو چې خدای پې قسم خوړلی او هغه به هم څه زلفې وي چې خدای پې قسم خوري. تاسو دا دې منځونو کې د امامانو نه چې دا صورت اورئ چې والضحى واللیل اذا سجا والضحى قسم دی زما اے حبیب استا په دې خسته مخ باندې واللیل اذا سجا او قسم دی زما استا په دې تور زلفو چې په وګوي خوري کې او تیار جوړ شي. دام سمخ مخونه غډیر دي او دا خصوصیت الله په خپل خدای کې بل چاته نه دی ورکړي چې د چا په مخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړی دی. دا داسې مخ او داسې جسد او داسې شان او د مکې په ښار کې او بیا د رؤساو د قریشو نه او د سردارانو د مکې نه بیا هغه تنګوالی د ده چې و هغه ورځ ما ته چا ووی وی چې
دا ولې دا خلق داسې ورانو مالته په د خپل زمانہ کې وګوره او په د خپل وخت کې وګوره داسې خلق به وګورئ تاسو او دا الفاظ به ته واورئ کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے دا اہل بدع چی دی اغوی اللہ سره څه شی دی او یو واحد ذات ته سچ علی مونږه نو رسول الله نه ویلو بیا په دې پیرانو صاحبانو چې دا خلق بیتونه کړی دي او پیمن شوی دي کله دوی خبره تاسو واورئ عقل به مخوځي تر دې پورې وایي چې الله کم کار نشي کولای نو زما پیر صاحب کولای شي تر دې پورې نو کفار چې دي هغه چونکې په بوتانو مینو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوتانو نهی کولا نو هغه وی چې دا چرته کې دی شي چې وجدنا علیه آباءنا زمون پلار او نیکونه او اور نیکونه چې په کوم لار تیر شوي دي او دې خدایانو او دې بوتانو چې دي دغه کارونه کړی دي اوس پکې بل کوم خدای را پیدا شو هغه په دې عزت کې نختی شیرونه جوړ کړی دي اوس درته وایم یو شاعر دی هغه دا یو لسمه دا کیسې خو زمونږ د ملک ډېرې کېږي که نه هسې چاله اوبه نه ورکوي او په یو لسمه دغه وکړي دا خلکو باندې ګرځي دیګونه مې نو یو زوی د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس پنام ورته ولاړو خدمتگار لاس پلاس په ګرځي د دوی سره دواړه خلقی وی دیدن ته امیدوارا پیر صاحب نه پیرانی پیر صاحب مراد یو ورځ پیر صاحب وته د کورا راش نندر ابکارونه ګورا دا لکم بخت مړکړو خبر لاړو لوی پیرا کار دې خړ شو چې لوی پیر هغه ودرید د یار سر ته په افسوس او په ارمان وت بهر تا دا بوډۍ مې د پیر خپو کې غړې دلا په افسوس او په ارمان بجړې دلا پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لوري رالې دنیا مړه شوه اے بوډۍ زړه دې کو صبر راځه چې اوس بنا وکړو در قبر بوډۍ ویلې زما زړه کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي نو لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو پوهېږئ په خبره نو لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو چې د اووم اسمان د پاسه وکاته نه اسرائیل د په وړاندې تېرېدنه
اسرائیل روان دی خلکو نه روحونه قبض کړي دي او خدای ته وړي. نو لوی پیر ویل اسرائیل ته ودرېږه سوال جواب در سره کوم مه یریږه. نو لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسو دي. اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي روحونه دي. نو بیا لوی پیر ویل دا روح زما د یار ته مال راکړه نو روحونه پتا د اتر نه جدا کړه. اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره په ما حکم شوه د کردګارا. نو لوی پیر ویلی ته ولی کوي شور اوس د تازه نه به واخلم په زور. نو لوی پیر می ورته واچول لاس یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص. اسرائیل الته د غم په جړا سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو. نو پاک اکبر ویلی یو روح هغه د یار بدی ورکړیو چې د اوم اسمان د پاسه راغستړیو. ورشه ورته وایه چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کړه نو روحونه مال بیا په بیرته راکړه. اسرائیل راغی لوی پیر ته. نو لوی پیر ته وایي هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کړه نو روحونه مال بیا په بیرته راکړه. بیا لوی پیر ویلی چې روحونه تعالی در کوم چې کله دوباره ما اوس اغستی دي. څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې هم واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. ټول ژوندي شو روحونه را خوشي کړه. بیا راغوي په تنو کې ننوته. څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې هم واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. پچا غم پچا غوغا پچا خندا شوا حبیب ګله په شالم کې د سودا شوا. دا قماش خلقم فی الحال موجود دی. چې الله کم کار نہیں کرے ازما دا پیر صاحب کولیش. نو زما عزیزانو عرض میں داو چې کفار د مکی چې هغه ګرم نو ولی چې داغي یو عقیدت ګرځیدل او دغه عقیدت به سوا د الله د مهربانۍ نه په بل شي باندې نه لري کېدو. او د الله مهرباني با علاوه چې دوی اطاعت د پیغمبر کړي. نو د مکی ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه پکې د پیریانو ملک ته تلو. قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر په مانځه ولاړو او قرآن یې وی. د پیریانو یو ډله په لاره تېرېده نو درېده. اوس قرآن غوندې کتاب یې واورېدو بیا د محمد رسول الله د خولې نه واورېدو. نو وطن ته چې دا پیریان لاړه نو تمام عزیزان او اقربا یې راغونډ کړه او هغوی ته وایي چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد. مونږ یو داسې قرآن واورېدو
چې هغه داسې عجیبه کلام و یهدی الی الرشد چې هغه د نیکۍ طرف ته هدایت کولو. نو پیریان راغلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل ملک دتلو دعوت ورکو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه د پیریانو دنیا ته لاړو. زرګونه پیریان هغه وخت سره مسلمانان شو. په بنی آدمو کې چې څنګه اوس مسلمان او کافر شتا داسې په پیریانو کې هم شتا. جنت صرف جن او انس د پاره ده، پیریان او بنی آدمو د پاره ده، دینه سوا بل مخلوق ته جنت نشتا. بیا دا پیریان عزیزانو دوی تدا خصوصی مراعات خدای پاک ور کړی دی چې یتشکلوا باشکال مختلفه، په مختلف شکل کې دی متشکل کیږي. زه تاسو ته رښتیا وایم په دې چرخه خېلو کې دا دلته جوخ کله یو حافظ صاحب زبر تسویل نشم داغه د نیکای چې هغه څومره لوی انسان خدای پیدا کړو او هغه څومره لوی تقوادار خدای پیدا کړو. پړندو سترګو به حج ته لاړو، رور به ځان سره بوتلو او بیا به رور ته وی دا قصه رور ما ته کوله چې ما ته وی چې ما د کعبه ته مخامخ خود روا. نو وی ما به چې کعبه ته مخامخ خود رولو نو د به وی چې یا الله دا هغه کعبه ده چې کروڑها و ربها پیریانو ته طواف کړي دي او دا هغه کعبه ده چې یو لک سلیری زره پیغمبرانو ته طواف کړي دي او یا الله دا هغه کعبه ده چې ما غوندي ګناګار دې ولا راوستو. دا الفاظ به بیت الله شریف ته ولاړو او دا الفاظ به وي. نو زه درته د هغه د نیکۍ څه ویلی نشم. تقریر لتلم، تقریر مې چې وکړو چرخه خېلو کې نو شپه مې هلته شو. 12 بجې وزګار شو، کټ کې سملاستم، خوب غوندې راغی، 1 بجه وه چې څه اواز مې واورېدو. چې اواز مې واورېدو نو چې سترګې مې پرانیستې نو چې ګورم د دې حافظ صاحب نه غیر چاپیر الکان ناست دي او سپینې ټوپۍ په سر دي او دی ورته لګیا دی د قرآن گردان کوي. اول دی وی آیات او بیا ورپسې اغي وی. د دې الکانو تعداد به یا 20 کسو یا به 25 کسانو، دومره کسانو. ما بیا سترګې پټې کې چې دا طالبان د شپې څه کوي او چې 15 منټه مې سترګې پټې وي چې بیا مې لږ आवाज واورېدو چې بیا مې سترګې پرانیستې بیا څوک نه و. سهار میں چای ور سره سکلی او تپوس میں ته وکړو چې جی بیګا دا 1 بجه د الکان سوکو چې تاسو ورته د قرآن گردانونه کول د ورځې خو ستړي شئ نو د شپې ما ته بچیا بس طالبانو ما را ټینګ کو. محافظ صاحب ډېر د معتقد ډېر د معتقد خو حل براته وی چې نه مې پرېږدي مال نه
دا پیریان دي د شپې سبق لراځي، نو دوی ته مې د شپې ټیم مقرر کړی دی، دا د شپې سبق لراځي. په دې دیوبند کې د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په درس کې به پیریانو حدیثو دوره کوله. تاسو خیال راغی؟ نو پیریانو کې هم داسې نظام دی لکه څنګه نظام چې په مسلمان دنیا کې دی. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیریان او بنی آدم خود څه کوي، دا خو حساس مخلوق دی، حساس. الکه تکل راغله په بیت الله شریف کې اوس هغه کاونټر شته کنه، خړی کاونټر دی. د دې خړو کاونټرو ذکر به شاید چې نن را نشي، بلې جمعې لراشي چې دا کاونټر کم نسل دی. په خدای قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په لاره روانو، نو دیوالونو کانو به आवाज وکړو چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، کانو به आवाज. په کومه لار به چې تیر شو، هغه لارې نه به 3 ورځې خوشبویي تله، دنیا به ورته حیرانه وه. په تمام زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې مچ نه و ناست. تاسو له خو په سپېږمو کې هم درنه وځي کنه چې مچ دلته کینی ته داسې کې چې ګوري بیا دلته کینی، داسې یو آرامي غوندې شی دی چې بیا ته داسې کې چې ګوري بیا بدلته کینی. په تمام زندګۍ کې د سردار کونین صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست. هغه مالی دلی دي، هغه تماشه مې کړې ده، خو چې مال هغه کاونټر اوس تک نشته. زه 2 ځله تللی ما او 2 ځل مې دا ټولې تماشې کړې دي. نو زما عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک چې هغه داو چې مختلف ځایونو ته تبلیغ تتلو، خو صحابه به ورسره د حفاظت لپاره. نو الله ورته فرمایل چې دا صحابه تاسو سره حفاظت لپاره ودی، لری کدا والله یعصمک من الناس، الله به تا د خلکو نه ساتي. دا جرأت به خدای چاله نه ورکوي چې تا شهید کی یا تا وفات کی. ستا څوکیدار به زه یم، د شپې به دیم زه څوکیدار یم او د ورځې به دیم زه څوکیدار یم. طائف تتلو تبلیغ ته یوازې لاړو، اهل طائف ته چې تبلیغ وکړو او دا الفاظ ورته وی چې اے اهل طائف وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ستاسو خدای یو دی او دا تاسو چې څومره بوتانو ته سجدي کوئ دا ګوره غلط دي. اغي ماشومان ورپسې کړه چې ولې پکانو دا لیونه دي، اغي داسې پکانو وښتو چې دا د پانی مبارکې د وینو ډکه شو. نو په طائف کې د دیوال په خوا کې ناشته جبرائیل علیہ السلام راغی، یو بل دراز ټکه ووري
ستاسو په زړه کې به دا خدای خبر کړه راغلي مړه ستاسو بس زړونه یا زما بس زړی تړونه موږ نشته د جمعې په ورځ لږ وخت کېدی خدای دې درکې واده نه پېښوي چې واده درکې پېښ شي نو دا زلمي هلکان او دا بوډاګان او دا سپینګیري یا الله بېګا زمونږ مالک ته چا نکري دي راوړې واړه او زاړه ورته ګډېده نو هسې پروت ما 9:30 بجې وې نو